الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان أما بعد صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرن لياليا ألا يا ساكن القصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب آوازنا چې د بل د مرګي اوري دغه شانې به د خپل مرګي هم واوري تا چې بل باندې د خاورو ډېرې جوړ کو دغه شانې به فتا هم واوړي خاوري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما د اسلام خوږو عزتمندو ستاسو د وړاندې د خالق لا یزال د ډېر عظیم کتاب نه څه حصه ما تلاوت کړه الله رب ذوالجلال نه سوال کوم چې د دې آیات کلمه صحیح معنا او مفهوم ستاسو د وړاندې بیان کم بیان نه بعد رب العالمین دې په اول ماته او بیا تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي عزتمندو اللہ تبارک و تعالی وشتم سفارہ کی صورت رحمان کی فرمائی چې کل من علیها فان دا هر څه چې دي دا به فنا کیږي او صرف د یو الله ذات با باقی پاتې کیږي حضور صلی الله علیه وسلم چې د چا د مخه رب العالمین دا تمام کائنات پیدا کړي دي ځکه عبدالرحمن بابا فرمائی وی کا صورت دا محمد نوے فیدا کا صورت دا محمد نوے پیدا
پیدا کړي برب نوا دا دنیا کا آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شوے نوے دا تمام کائنات با اللہ نو پیدا کری آغا قائدو جہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغم دا دی دنیا نا رحلت کرے دے دا دی دار فنانا دار بقات تشریف وڑے دے کچری انسان پا مال او دولت باندی دا مرگ نخلاسی دے نو قارون علیہ اللعنت لا اللہ تبارک و تعالی دومره مال ورکړیو چې د هغې د خزانې کنجانې آسونو به نه شوړلې قچرو به نه شوړلې دومره ډیر مال دولت الله پاک هغې ته ورکړیو کله چې نیټه مقرر شوه الله پاک دا مال لاندې که او دی پې د پاسه که ځمکې راخ کلو کچرې انسان په ډیر پرهیزګارۍ باندې د دې مرګ نه خلاصېدی نو آقا نامدارنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا زیات تقوادار نه څوک نه به پیدا شي تر قیامته به داسې زنانه پیدا نشي چې هغې نه د حضور علیه السلام غوندې هستي پیدا شي عرض می دا کولو چې دا دنیا فانی ده دینا با منگا و تاسو یوزلی کوچ کو رحلت با کو دار فنانا دار بقاتا با منگا و تاسو روانگی کو آغا زید پارا تیارے پکار دے آغا زید پارا دا سی تیارے لکا سنگ چی دنیا کی او مکان منگا و تاسو پکریا باندی نیسو آغے کی دا بجلی بندوبست کو آغے کی دا اوبو بندوبست کو پاغے کی دا گیس بندوبست کو نو چی سنگ دنیا کی عرضی زندگی دا او منگا و تاسو زان دا پارا سہولت گورو دا سی آخرت دا پارا ام تیارے پکار دے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع ورتوی دا حجت الوداع واقعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ولستا او صحابہ کرام راجم اکڑوی اے زما صحابو کما باندی دا چا سحق وینو مانے واخلی یو کرتیو فرمائل دویم کرتیو فرمائل اے زما صحابو کما باندی دا چا سحق وی ما نخپل حق طلب کئی درہم کرتی آوازو کوئی یو صحابی پاسی دلوگ فداک ابی و امی یا رسول اللہ مور و پلار دی زماستان قربان شی بار بار تاسو فرمائل آو زما تاسو باندی او حق شتا دے حضور علیہ السلام و تو فرمائل اے او کاشای ما نخپل حق طلب کای اسنا پاخرت کی رات ادریگی او ما نبی آدغ حق واری او کاشوت فرمائی یا رسول اللہ غدو بو خبانی تاسو سور لکولائی پاغی بانی تاسو سفر کولو یا رسول اللہ اس پلم چابق ورکولو آغا چابق ما پشا باندی خورلے دے یعنی شاہ زما بربندوا او تاسو چابق اوچت کو غدوبی اوخی تا یعنی اوخا دا نبی علیہ السلام با پی اکثر سورلی کولا نو آغا غدوبا اوخا اغیلم چابق ورکولو نو چابق چی موچت کو زما شا پی لگی دلی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت